السلام علیکم ملګرو. نن د تورګل باره کې تاسو ته خبرتیا درکو چې تورګل څوک دی. تورګل هغه سړی دی چې په ډېر لږ ټایم کې مشهور شو. د هغه په نوم باندې نسوار هم جوړ شو، چپس هم پې جوړ شو. او تورګل څوک دی؟ نو ملګرو، تورګل یو فیک سړی دی. مطلب د هغه یو خپل نوم نه لري، یو کس دی او په ځان باندې تورګل نوم ایښی دی. خو د سوات چې څومره ستونزې دي او څومره سیاستدانان دي، نو په هغې باندې خبره کوي چې پلاني ایم پی ای په پلاني ځای کې دومره کرپشن کړی، پلاني ایم پی ای په پلاني ځای کې دومره کرپشن کړی، یا په پلاني ځای کې خپل کس برتي کړی دی. مطلب ټول دغسې پوسټونه کېږي. خو لکه اوس موږ ته دا پته نشته چې هغه حقیقت وایي، صحیح وینا کوي، غلطه وینا کوي. خو د هغه د پوسټونو نه پته لګي چې څه کمال خو پکې ځکه شته چې د سوات خلکو سره ډېره زیاته مینه کوي. په کار هم داسې ده چې په هره ضلع کې یو داسې تورګل جوړ شي، خو تورګل هر سړی جوړېدی هم نشي چې هغه ته د سیاستدانانو د کارکردګۍ پته نه او د هغه علاقې د ستونزو ښه معلومات ورته نه. نو په کار ده چې جوړ هم شي، خو چې حقیقت وینا وکړي. لکه دا اوس موږ ته پته نه لګي چې تورګل صحیح وایي که غلط وایي، خو دومره اندازه راته کېږي چې موږ هلته کې د هغه لایکس او کمنټس وګورو، نو یاره موږ وایي سړی د کمال سړی دی. نو داسې تورګل په هره ضلع کې په کار وي، ولې چې هغه د خپلو سیاستدانانو هغه کارکردګۍ او هغه چې څومره کرپشن او څومره دو نمبري هغه عوامو ته په ډاګه کړي. او که چېرې تورګل په غلطه د سوات ایم پی ای او امینهګان دي چې کوم دی د خپلو عوامو ته صفایي ورکړي، نو زما د ویډیو مطلب دا نه دی چې زه څوک بدنام کړم یا څه، خو د تورګل په اړه مې تاسو ته معلومات درکول. د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه. نورو ویډیوګانو لپاره چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم فالو کړئ. وسلام.